شپږم دلیل واوره او د شپږ به پوره د شپږم ډېر زورور دی شپږم دلیل دا واوره د کومو صحابو نه چې په جورو باندې مسح ثابته ده د هغوی حدیثونه نقل کړي علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابو مسعود براء بن عازب انس بن مالك ابو امامه سهل بن سعد عمرو بن حارث عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر سعد بن ابي وقاص ابن ياسر بلال ابن ابي اوفى مغيره ابو موسى الاشعري رضي الله عنهم اجمعين. دې روایتونه امام ابن ابي شيبه سنن ابي داود محلى د امام ابن حزم په کې د وګوري تفصیل ته ټول شته د ټول صحابه په جوړو باندې مسح کړي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمندو مسلمانانو ورونو په نریو جرابو باندې مسح د قادیانیانو عمل دی. غیر مقلدین وکټوري اهل حدیث هم د قادیانیانو په نقش قدم باندې په نریو جرابو باندې مسح کوي. د قادیانیانو او وکټوري اهل حدیثو نه بغیر نور ټول امت مسلمه څلور واړه امامان او همدارنګه د وکټوري اهل حدیثو مشران لکه نذیر حسین دهلوي عبدالرحمن المبارک پوری شمس الحق عظیم آبادی وغیرهم ټول په نریو جرابو باندې مسح ته حرام وي. دا ټول فرمایي چې چا چې په نریو جرابو باندې مسح وکړه د هغه اودس نه کیږي. د داسې امام پسې چې په نریو جرابو مسح کوي لمونځ نه کیږي. لا مذهب خناسان وایي چې په هر قسم جرابو باندې د مسح دپاره د 14 صحابو عمل موجود دی او بیا وایي چې دا ډېر زورور دلیل دی. نو زه وایم چې لعنت الله علی الکاذبین په یوه ساه باندې د 14 صحابو پسې دروغ تړل دا لویه حوصله غواړي. لا مذهب خناسان صرف د صحابه کرامو نومونه اخلي لیکن نه تر کوم صحابي پورې سند نقلی او نه د صحابي روایت نقلی او نه صحیحوالی او ضعیفوالی بیانوي بلکې خپلو وابیانو ته وایي چې بې دلیله زما تقلید شخصي وکوي او بې سنده او بې دلیله زما د دې خبرې تصدیق وکوي چې صحابو په جرابو باندې مسح کړې ده او خپلو ړندو پیروانو ته وایي چې د سند پوښتنه هم زما نه مه کوئ او دا ورته وایي چې د ځانونو نه زما ړانده مقلدین جوړ کړئ او دارنګې ورته وایي چې خبردار ګورئ ځانونه دومره ړانده او ګونګیان کوي چې زما نه دا پوښتنه مو نه کوي چې دغه صحابو چې په کومو جرابو مسح کوله دا څرنګه وي سخینې وي او که رقیقې بس صرف دا نومونه لولئ چې پلانکي مسح کړي او پلانکي مسح کړي او پلانکي مسح کړي او ځانونو ته ورباندې تسلي ورکوئ چې د دې صحابو احادیث به زموږ شیخ صاحب ته ضرور معلومي او همدارنګه به د دې احادیثو صحت زموږ شیخ صاحب ته ضرور معلومي. لا مذهبان همیشه وایي چې بې سند حدیث لره په دین کې اعتبار نه. وګوره د امین الله کتاب امین الفتاوا صفحه 215 او په مسلم شریف کې تعلیقا راغلی دي چې سند دین دی. مسلم جل اول صفحه 12. نو نن څرنګه دا شیخان د وابیانو بېدینه شو د کم ضرورت له وجې نن هغه صحابه نن د هغې صحابو بې سنده قول ته محتاجه شو چې د 10 رکعاتو د تراویحو په باب کې یوازې د دې 14 نه بلکې د سلګونو او زرګونو صحابو عمل ته بدعت وایي. لا مذهب خناسه دا صحابه چا لیدلي وو؟ د دې صحابو ترجمانانو او د دې صحابو شاګردانو صفا لیکلي دي چې مسح په سخینو جرابو باندې کیږي. یمسحو علی الجوربین اذا کانا صفیقین د ماسو پشان جرابو باندې مسح کیږي په ماسو باندې مسح کیږي. مصنف ابن ابي شيبه جل اول صفحه یوصل او اتیام یعنی مسح په هغه جرابو باندې کیږي چې دومره ډبلې وي لکه د موضوع پشان یعنی ماسی وي څرمن پې لګېدلې وي. بل د خوږ مذهب موجلا او یا خسته نکړي بل د خوږ مذهب موجلا زما حسب خبري لځانو سره تل وساتي زما حسب خبري لځانو سره تل وساتي دغه شیطانان دي دین ایمان د
درنا قبضه نکړي پر د خپل مذهب مجلا او یا خسته نکړي پر د خپل مذهب مجلا اے مسلمانانو وهابیان چې مو دوکه نکړي پر د خپل مذهب مجلا او یا خسته نکړي پر د خپل مذهب مجلا